السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. زم ستاسو ورور کفایت الله مسرور. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ سره مختلف قسم پروګرامات وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې زموږ سره ډیر مشایخ او علماء کرام شرکت کوي. په دې خپرونه کې او په دې پروګرام کې زموږ سره ډیر ګران میلمه شیخ نادر شاه حفظه الله ورعاه شرکت کړی دی. د هغې نه به موږ د روژې عام مسایلو په باره کې سوالات کوو. شیخ صاحب محترم په پروګرام کې درته خیر اغلاس وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جزاکم الله خیر. ګرانو کتونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک مبارکه میاشت ده، هغه میاشت د برکتونو او د رحمتونو میاشت ده. په دې هکله شیخ صاحب محترم نه موږ دا تپوس کوو، آیا د رمضان میاشت داسې ادبونه لري چې مسلمان باید عملي کولو ته وفادار او ژمن شي؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. او الحمد لله زمونږ اسلام داسې دین دی چې دا وسیع او پراخه دین دی. زمونږ په اسلام کې د اعمالو دپاره آداب هم شته دی. چېرې یو عمل سړی کوي نو پکار دا دی چې دا په کومو آدابو باندې دا عمل وکړی شي. نو د روژې دپاره خپل آداب په احادیثو کې ذکر دي. دارنګه د مانځه دپاره بیل آداب، د نورو عبادتونو دپاره بیل آداب. او قانون دا دی چې کله یو عمل سړی کوي نو هغه د آدابو د هغې لحاظ وساتي نو الله سبحانه وتعالی به ښه قبلی. ځکه ادب د هر چا خوښ وي. د انسانانو هم ادب خوښ دی چې رزما ادب وکړی شي. د الله سبحانه وتعالی هم ادب خوښ دی. نو لہذا آداب موږ ته اسلام ښودلی دي، قرآن حدیث راته ښودلی دي. د اوس به راشو د روژې په باره کې. د روژې آداب، د روژې ډیر شی آداب دي. داسې آداب چې هغه فایدمن آداب انشاءالله هغه به موږ بیان کو چې زموږ ورونه د هغې نه ورونه خویندې د هغې نه فایده واخلي. اولنی ادب هغه دا دی لکه دا په روایت د ترمذي کې راغلی دی. د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه روایت دی. هغه وی د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به هغه میاشت ولیدله، هلال د رمضان میاشت یا نورې میاشت، نو دا دعا به وکړله چې اللهم اهله علینا بالیمن والایمان. په بل روایت کې سره داسې الفاظ راغلي دي اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم وکړله. معنی دا ده چې الله دا کومه میاشت چې په موږ باندې راوختله، الله تعالی دا په موږ باندې په ایمان، په اسلام او دارنګه په سلامتیا باندې تیره کړي. دا د دې معنی ده. نو اولنی ادب دا ده چې موږ او تاسو کله میاشت وینو د رمضان میاشت، سړی دا دعا وکړي، په دې حدیث باندې عمل وکړي. دویم ادب په رمضان میاشت کې هغه دا دی مسلمان لره په کار دا دی مسلمان لره چې په دې میاشت کې د قرآن کریم ډیر تلاوت وکړي. تلاوت القرآن که چاته په یادو باندې ورځي حفظ باندې نو په حفظ باندې تلاوت وکړي. که چاته په یادو باندې نه ورځي نو په کار دا ده چې قرآن کې مصحف کې سړی تلاوت. دویم ادب هغه دا دی چې اذکارو ډیر اهتمام په کار وي. دا په ټول کال کې هم د اذکارو اهتمام په کار دی. خاص کر هغه اذکار چې هغه د سحر اذکار دي، د ماښام اذکار دي، د دیو ډیر لحاظ کول په کار. او دارنګه نور داسې نیک عملونه چې انسان په هغې باندې خپله پوهېږي چې دا نیک عمل دی، دا نیک عمل دی،
هغه کول پکار وي. ځکه په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی انسان ته ډبل اجر ورکوي، په هر یو عمل باندې انسان ته ډبل اجر ملاویږي. دارنګه د آدابو نه مهم ادب هغه دام دی چې یو انسان کله روژه ونیسي نو هغه کارونه دې نه کوي چې هغه الله سبحانه وتعالی په ده باندې حرام کړي دي. هغه خبرې دې نه کوي چې الله سبحانه وتعالی په انسان باندې حرامي کړي دي. پکار دا ده چې دا خپله ژبه کنټرول کې وساتي. دروغ دې سړی نه وایي، غیبت به سړی نه کوي او چغلي به نه کوي. چغلي معنا دا ده چې را دو مسلمانان سره جنګول، د یو خبره یو ته کول، دغه بل خبره بل ته کول. کنزل دې سړی نه کوي، د کنزلو نه دې سړی ځان وساتي. داسې کارونه نه کول پکار. دارنګه مهم ادب هغه دام دی چې سړی د خپل بدن خاص کر د سترګو حفاظت وکړي، د نظر حفاظت وکړي. داسې ځایونو ته سړی نه ګوري چې هغه حرام وي. الله سبحانه وتعالی موږ د هغې نه منع کړي چې تاسو داسې ځایونو ته مه ګورئ، پردو زنانو ته مه ګورئ، د خلکو دنیا د هغې ته مه ګورئ. د غوږونو حفاظت په دې کې پکار دی. یو دوه کسان یې هغه غیبت کې پکار دا ده چې سړی ته غوږ کښېنږدي یا څوک کنځلې کوي، بد رد وایي، نو پکار دا ده چې سړی دا خپل غوږونه د هغې نه محفوظ وساتي او غوږونو باندې دا بدې خبرې وانه اوري. دارنګه په دې وخت کې پکار دا ده چې سړی حلال کسب وکړي. ځکه ته دا روژه نیسې ټوله ورځ د سهار نه واخله هغه ماښامه پورې د خوله بنده کړې ده. پکار دا ده چې سړی حلال رزق حلال کسب وکړي او داسې یو محفوظ وي، ټول بدن، سترګې، غوږونه، خوله، لاسونه، خپې دا محفوظ وساتي. وجه د هغې دا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، بخاري کې دا روایت راغلی دی، وایي من لم یدع قول الزور والعمل به. یو سړی په روژه کې چې روژه ونیوله دروغ هم نه پرېږدي، بد کارونه هم نه پرېږدي، غلا او دارنګه غیبت، کنځلې، بد رد، دا یو کار هم پرېږدي نه. بس چې په کوم څیز باندې د هغه لاس بریږي بس هغه کار کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیس لله حاجه. د الله داسې انسان ته هېڅ حاجت نشته دی چې هسې خوله دې بنده کړې ده او خوراک او څښاک نه کې او ګناه د یو ګناه نه ځان نه ساتي. د دې د وجې نه بعضې علماو رایه دا ده، هغې وایي چې روژه اصل روژه دې ته وایي چې سړی د څلورو څیزونو نه پکې ځان وساتي، خوراک نه او دارنګه څښاک نه، اوبو نه ځان وساتي، اوبه ونه او د جما کولو نه، او څلورم یې پکې دا خبره کړله چې د ګناهونو نه به هم ځان ساتي. وایي وجه دا ده داسې روژه خو یو څاروی یو حیوان هم نیولی شي، خوله وله بنده که، خوله وله وتړه، هېڅ هم له مه ورکړه، نو دا خو دغه حیوان هم نیولی شي. په کار دا د مؤمن بنده لره په کار دا دی چې هغه د هر څه نه پرهیز شي، د هر څه نه روژه شي. څنګه چې سړی د خوراک څښاک نه روژه دی، په کار دا دی چې د ګناهونو نه انسان روژه شي. او که بالفرض یو سړی تا سره جنګ کوي یا تا ته کنځلې کوي یا تا ته بد رد وایي، نو تو ته دا خبره وکړه چې انی صائمون، مسلمان وروره زه روژه یم، ما روژه نیولې ده. ته جواب د کنځلې په کنځلې باندې مه ورکوه، ته جواب د څپېړې په څپېړې او جواب د سوک په سوک باندې مه ورکوه، بلکې دا ورته دا ووایه چې مسلمان وروره زه روژه یم، ما روژه نیولې. نو چې کله انسان په دې طریقه باندې د دې آدابو لحاظ وکړي نو د الله سبحانه وتعالی نه امید دی چې دا روژه به الله سبحانه وتعالی د هغه نه په اوچت انداز باندې قبوله کړي. او یو مهم ادب په دې روژه کې هغه دا د ډېر کسان داسې چې هغه د دې افطاري روژه ماتی چې موږ ورته وایو پښتو کې دا ناوخته کوي. نو مهم ادب هغه دا دی چې سړی دا افطاري وختي وکړي، چې کله غروب وشي او لمر پرېوځي او تا ته پته ولګېدله چې شپه داخله شوله، نو بس بې انتظار کول پکار نه دي. د دې غټه وجه هغه دا ده چې موږ او تاسو مسلمانان چې دا به د یهودو او د نصاراو په خلاف باندې یو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ابو داود کې دا روایت راغلی دی، وایي دا اسلام او دین همیشه د پاره به غالب وي،
په نورو دینونو باندې یهودیت باندې نصرانیت باندې دا به غالب وي څو پورې چې مسلمانان هغه افطارۍ روژه ماتې وختي کوي نو اسلام به غالب وي. او بل روایت کې سره داسې الفاظ راغلي دي یو سړی به همیشه په فطرت باندې په خیر باندې روان وي خو شرط دا دی چې دا افطارۍ او روژه ماتې وختي کوي. وی وجه دا ده لأن اليهود والنصارى یؤخرون ځکه یهود او نصارا چې دي هغه په دې افطاري کې تاخیر کوي هغه وروستو کې ښه شپه دغه شي راوخیږي ښه تیاره شي د هغې نه بعد بیا هغې افطارۍ کوي. او زمونږ اسلام زمونږ دین چې دی دا به د یهودو د نصاراو په خلاف باندې وي چې هغې یو عمل کو یو کار کولو زمونږ اسلام د هغې په خلاف باندې راتګ کوي. زمونږ اسلام مونږ ته دا ویلی دي یهود او نصارا روژه ماته ناوخته کوي نو مونږ او تاسو بیا وختي کوو. دا آداب دي چې مختصر مونږ بیان کړو او نور هم داسې بېشماره آداب شته دی. الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. جزاک الله خیرا شیخ صاحب محترم الله دې په عمر کې برکت واچوه. آمین. شیخ صاحب محترم چې دې کتونکو ته دا خبره په ډاګه شي چې روزه څنګه فرض شوله او د فرضیت مراحل یې څنګه تکمیل شو. د روژې د فرضیت په باره کې او د روژې مراحل چې په کومو مراحلو باندې الله سبحانه وتعالی په موږ مسلمانانو باندې په دې امت باندې دا روژه فرض کړله. د الله سبحانه وتعالی دا خبره موږ ته قرآن کې بار بار کړې ده چې په دین کې اسانی ده. دا دین زمونږ اسلام زمونږ سخت دین نه دی. داسې احکام الله تعالی په موږ باندې نه دي فرض کړي چې موږ یې په هغې کې د مرۍ نه نیولي او داسې احکام یې چې هغه د هغې موږ وس نه لرو طاقت یې نه لرو. د الله سبحانه وتعالی یسر او اسانی زمونږ د امت سره دا ده لکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی زاد المعاد په نوم باندې په هغې کې دا خبره داسې کړې ده دا روژه چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې د امت باندې فرض کوله نو د دې درې مراحل دي. په درې مراحلو باندې الله سبحانه وتعالی فرض کړ. اوله مرحله هغه داسې وه چې روژه خو فرض ده خو انسان ته اختیار ورکړی شوی و ستا خوښه ده که ته روژه نیسي او که د دې روژې په مقابله کې فدیه وله ورکې نو اختیار به انسان ته حاصل و که روژه نیسي او که نه فدیه وله ورکې. دا د دې دپاره غرض و چېرې دا خلک دا مسلمانان د روژو سره عادي شي عادت. نو که یو سړی به داسې و مالداره به او روژه به یې نه شوه نیولی نو هغه به روژه ونه نیوله او د هغې روژې په بدله کې به یې فدیه ورکوله. دا اختیار الله تعالی اول کې رالیږلی. بیا دویمې مرحلې ته انتقال راغی چې کله خلک د روژو سره عادي شو عادت سره شو نو دویمه مرحله دا وه چې الله سبحانه وتعالی روژه فرض کړه اختیار یې ترې لرې کړ. روژه به په تاسو باندې فرض وي خو قانون بیا د روژې دا و چې تا به روژه ونیوله مثلا ماښام کې به تا روټۍ وخوړله او افطارۍ به دې وکړ نو که چېرته ته به وده شولې نو ستا روژه به په خوب باندې شروع کېدله. یعنې دا نه چې سړی د انتظار وکړي هغه پیشنمي ته د انتظار وکړي هغه وخت کې به زه پیشمنۍ م وکړمه او بیا به روژه ونیسمه. دا طریقه نه وه بلکې روژه به شروع کېدله په خوب باندې چې سړی به وده شو د هغه به روژه شروع شو. نو اول دویمه طریقه د روژې دا وه نو تا به بیا دا روژه نیوله مثلا ماښام افطارۍ به دې وکړلو او ته به وده شولې نو ستا به روژه شروع شوله بیا به د انتظار کولو تر راتلونکې شپې پورې چې کله به غروب وشو لمر به پرېوتلو نو تا به بیا روژه ماته. دا دویمه مرتبه وه. دا طریقه چې هغه الله سبحانه وتعالی بیا منسوخه کړله او درېمه طریقه چې دا اوس موږ په هغې باندې شروع وي هغه دا دی ماښام کې به روژه ماته کړي او خوراک هم شي کولی څښاک هم کوروالا سره نزدېکت هم کولی شي تر هغه وخته پورې چې کله
صبح صادق راوخیږي. لکه الله سبحانه و تعالی موږ ته فرمایلی دي خوراک هم کوئ څښاک هم کولی شي تر دې پورې چې صبح صادق راوخیږي او بیا به روژه شروع شي تر غروبه پورې. نو دا درې مراحلو باندې الله سبحانه و تعالی په موږ او تاسو باندې روژه فرض کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم باندې خپل ژوند کې نبی صلی الله علیه وسلم 9 رمضان په هغه باندې تیر شوي دي. 9 رمضان هغه روجې نیولې دي. خو د اخرنۍ مرحله چې موږ کومه بیانه کړه درېیمه مرحله په دې باندې به الله سبحانه و تعالی دا حکم وکړو چې دا ستاسو روژه شوله او په دې طریقه باندې تاسو روژه نیسئ. جزاکم الله خیر. جزاک الله خیرا. شیخ صاحب محترم الله دې عمر کې برکت واچوه. آیا له موږ څخه مخکې په مخکینیو امتونو باندې روژه فرض وه او د روژې عبادت تفصیلي څنګه و؟ هغې به څنګه روژه نیوله مخکینیو امتونو؟ روژې فرضیت دا یوازې زموږ د دې امت دا خصوصیت نه دی بلکې په پخوانو امتونو باندې الله سبحانه و تعالی روژه فرض کړې وه. موږ او تاسو باندې چې دا روژه فرض کړې شوې ده نو دا په 2م کال د هجرت باندې الله تعالی روژه فرض کړله. 2م کال د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړلو نو 2م کال د هجرت شلو الله سبحانه و تعالی رمضان راولېږه دا فرض شو. قرآن کې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے د ایمان والو الله سبحانه و تعالی په تاسو باندې روژه فرض کړې ده او داسې د باندې دا روژه فرض کړې ده لکه څنګه چې په پخوانو امتونو باندې الله تعالی روژه فرض کړې. تاسو باندې الله سبحانه و تعالی دا روژه داسې فرض کړې. به تاریخ والاو داسې لیکلي دا خو د قرآن آیات شو چې په دې امت باندې الله تعالی روژه فرض کړې ده او پخواني امتونو باندې الله روژه فرض کړې. تاریخ والاو بیا داسې لیکلي دي لکه دا تفسیر قرطبي هغه دا قول را نقل کړی دی وایي چې نوح علیه الصلاة والسلام چې کله الله سبحانه و تعالی له نجات ورکړه د کشتۍ نه نو او د کشتۍ نه دی راکوز شلو نو هغه د رمضان روژه ونیوله او د مجاهد نه نقل لیدا یو تابعی دی رحمه الله هغه وایي کتب الله رمضان علی کل امة. رمضان روژه چې ده د الله تعالی په ټولو امتونو باندې فرض کړې. هغه د آدم علیه السلام د دور نه راواخله تر زموږ دې امته پورې چې څومره امتونه راغلي دي او الله تعالی ته انبیا را لېږلي په دې ټولو باندې الله سبحانه و تعالی رمضان روژه فرض کړې. دا خو د تاریخ خبره شوله او د مجاهد رحمه الله د قول تفصیل ما وکړ خو د قرآن د دې آیات نه داسې معلومیږي. د آیات چې ما کوم ولوستو چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ای د ایمان والو په تاسو باندې الله سبحانه و تعالی رمضان روژه فرض کړې ده خو داسې د باندې فرض کړله کما کتب علی الذین من قبلکم لکه تاسو نه چې پخوانو خلکو باندې الله تعالی څنګه فرض کړې نو تاسو باندې الله تعالی داسې فرض کړې. دلته الله سبحانه و تعالی تشبیه ورکړله کما کتب علی الذین من قبلکم. دا رمضان روژه په تاسو باندې داسې فرض ده لکه پخوانو امتونو باندې چې فرض وه. نو دې تشبیه کې خو یا غرض دا دی چې دا تشبیه په نفس فرضیت کې ده. نفس فرضیت مقصد دا دی چې په پخوانو امتونو باندې روژې فرض وي د رمضان او په دې امت باندې الله تعالی د رمضان روژې فرض کړي دي یا یو میاشت یا کمه یا کم زیات. د تشبیه غرض معنی تشبیه دا ده چې نفس فرضیت کې دا تشبیه راغلی او یا دا ده چې دا تشبیه په عدد کې ده. عدد معنی مقصد دا ده څنګه چې په دې امت باندې الله تعالی یو میاشت د رمضان روژې فرض کړي دي چې هغه کله 10 ورځې وي یا کله یو کم 10 ورځې وي دا الله سبحانه و تعالی په دې امت باندې دا روژه دغومره ورځې فرض کړي. نو دغومره عدد او دغومره شمار ورځې
الله سبحانه وتعالی په پخوانو امتونو باندې فرض کړي وو. وبالله تعالی التوفیق. جزاک الله خیرا شیخ صاحب محترم، الله رب العالمین دې په عمر کې برکت واچوه. دا زموږ تاسو ګران میلمه شیخ محترم شیخ نادر شاه حفظه الله ورعاه چې د روژې عام مسایلو په باره کې ډېر ښایسته خبرې وکړې موږ تاسو ته. الله رب العالمین دې جزای خیر ورکړي. پروګرام پای ته ورسېده، راتلونکي پروګرام پرې موږ سره اوسئ. جزاک الله خیرا.